مو چې کوم په دې جایداد باندې مسلې شروع کړي. موږ داسې یو چې په دې جایداد کې د پلې د خلکو هیڅ هم نشته دی او په دې جایداد باندې قابض کېږي. په دې کې سچایي څومره ده؟ یاره سرجي لکه موږ خو لکه پلار په نیکو د دې ځای اوسېدونکي یو، د باشنده خلک یو. نو لکه د ځمکې ځکه څنګه دی چې موږ پلار په نیکو دلته آباد یو. اوس کو د ملکڼ او یا د بل ځای سړی وایي چې دا جایداد زموږ دی، نو چې هغه آباد دلته دی او اوسېږي هلته، نو د جایداد دعواګیر دلته کې څنګه کېدی شي؟ که دعوا کوم زه به کوم ځکه چې زه پلار په نیکونه لکه دلته آباد یم. په دې کې د پلی خلک په حق دي او غیره بدماشان د 30 میل 34 میل 35 میل نه راتلو والا هغه برحق دي، ځکه چې دا پلی په څلورو کندو باندې تقسیم شوی. کندې باغوانانو، کندې شلمانی، کندې مشوانی خیل او کندې غازی خیل، دا په دې باندې مشتمل ده. او دا تنګې چې ورته کم وایي دا ټول ځنګل او دا هم د دې مشرانو آباد کړی دی. اوس هم د سرکار سره په ریکارډ باندې موجود نشته. دا کسان راځي او بېجا مداخلت کوي په دې باندې. د 1895 نه په دې باندې دا شرط عزت را روان دی. مړي پکې زمونه شوي دي، کورونه پکې زنګ تالی شوي دي، بجلي پکې زنګ حلالې شوي دي، کچه څاروي پکې زنګ حلالې شوي دي. هغه ټول دي په دې اجرو کې خوړلي دي. نه د دې دلته کې اجره شته، نه د دې دلته کې جومات شته، نه د دې دلته کې څه داسې ځای شته چې په هغې کې دې کښېني او مجلس پکې وکړي. ځکه چې دا کسان د 1895 په وخت کې تیر ته تلي او چترال باندې قبضه کوله. دا هغه قبضه ګروپ دی چې د دیر عمرا خان په مخه باندې راځغلولي دي. تاریخ په دې باندې ګواه دی، لیکن تاریخ زمونږ څوک نه مني، ځکه چې وزیر اعظم په خپلو لاسو باندې دا نقلونه جاري کړي دي چې دا نقل هر چا له ورکوي چې د چا زاړه نقلونه پراته، لیکن نن پې دې سرکاري عملې خپې کېښودي دي او موږ ته وایي چې دا نشته. او په موږ باندې سیول کیسونه د مځکو کیسونه هغه کریمنل باندې بدلوي. په دې وطن باندې په پیړو پیړو باندې پراته دي او زموږ نه 40 کیلومتر لرې خلک دي، هغې راځي زموږ سره بې انتها ظلمونه کوي. خپله ځمکه زموږ ځمکه هغې کې کار کرونده کوو، نو په خپل اپروچ باندې هغې راځي په موږ باندې فضول افایارې بېجا افایارې په موږ باندې کوي، زموږ د تنګولو هر قسمه کوششونه چې کوي. مطلب یې دا دی چې تاسو به دومره موږ تنګ کړو چې دا ځمکې به خود به خود تاسو موږ ته حواله کوي. نو د دغې خلکو نه دلته اجره شته، نه جومات شته، نه د چا طرفه غم خادي شته دی. بهی دا زمونږ کلی دی، موږ په دلته کې په پیړو پیړو باندې موږ پراته یو. موږ د ما نیکه اوس هم د 100 کالو دی، د هغه نه زه تپوس کوم، هغه وایي چې ما هغه نیکه به ما ته وایي چې زموږ نیکه نه دلته کې راغلي. نو دا کم وخت نه چې موږ آباد یو په دې خاوره باندې او د هغه د نه یو څو کسان نازي، یو څو کسان دي، نو ټول وطن خو چې د یو څو کسانو نه شي کېدی، دا خو د قوم کېدی شي. جی زه د لودي خاندان سره تعلق لرم. د 1525 نه دلته کې آباد یو. زمونږ سره خپل شجره موجود ده، په کاغذ باندې موجود ده. 1525 نه مونږ دلته کې آباد یو. ډي سي ته مونږ د ګزټیر د جمع بندۍ درخواست کوو. کله وایي ورک شوي دي، کله وایي افا دېخوا شوي دي. خو چېرې د دې سره نه وي نو د لندن امبیسي په اسلام آباد کې ناسته ده، هغې ته د یو درخواست وکړي چې زمونږ دا ریکارډ راوغواړي ملکڼ ایجنسۍ ده. په حقه دی څنګه په حقه؟ هغه په دې دی چې د دې د محمود غزنوي د وخت دلته آباد دي که نه، او په دې ځمکه آباد دي. دلته مقبره ده، دلته حجرې دي، دلته جوماتونه دي، دلته محلې دي. داسې ده په دې وجه باندې بیا خو نور تصدیق ډېر اوږد دی او ټول په دغه وجه آباد دي. او د پلی عوام بل دا خبره ده چې په دې ملک باندې هغې وخت په وخت لکه جګړې شوي دي. زمونږ د دې خلکو پکې د دې غریب عوام په دې وطن کې کسان شهدا شوي دي او د هغې باقاعده تاریخ پروت دی که نه. او نور چې کوم دی که د دې نه غیر یو سړی دې وطن دعوه کوي نو هغه به جوړ وي. په حق غریبانان دي، دا زموږ د غریبو جایداد دی او دې خلکو څنګه نیولې په خوا لنګ وس نه کېدو او زموږ جایداد دی. السلام علیکم.
کېنه تاسو نامه پله خلک خوږي تقریبا 110% په حق دی ځکه چې موږ د دې ځای یو د تقریبا د 200 کالو لکه زموږ مشران خبره کوي ګڼه نیکونه او دا ټولې دا قصې شوي دي لکه بالکل دي جایز دي ځکه دا زموږ حق دی لکه زموږ مشران وایي چې دا زموږ هغه دی زموږ ځمکې وي موږ به کرلې موږ به خوړلې نو د هغه ټولو نه موږ دا اورو دغسې خبره ده ډېره زمون د پخوانه تقسیم موجود دی او د هغې په بیس باندې اوس هم شته مخکې هم شته او مخکې چې موږ دا مطالبه کوو چې دا ریکارډ راواخله خو په دغې ریکارډ کې دغې خلکو دا تقسیم پروت دی که نه د پلاني کمه حصه ده او د پلاني کمه حصه ده تاسو د علاقې تقسیم پکې پروت دی د علاقې تقسیم پکې هم شته د هر سړي باقاعده کندې دی د هغې کې باقاعده خیلونه دي او په هغې کې نومونه دي چې بهي د پلاني دا علاقه ده او د پلاني دا علاقه ده مونږ خو چې د ډي سي ته وایي چې دا ریکارډ راواخله چې اوس یې پته ولګي چې دود کا دود او پانی کا پانی شي هغه د دې خلکو خپلې ځمکې دي کري ریبي اړوي بیا ورته څوک ورته شپول کوي څوک ورته غني کړي څوک ورته کنډتا کړي هغه د پخوا نه را روانې دي دا معاملې پلی خلک داسې په حقه دی که نه لکه څنګه چې د اړګۍ پاکه ده چاته پکې دغه ضرورت نشته چې یاره لکه څښاوارې پکې دي دغه شانتې د پلی خلک پاک دی بلکل په ناجایزه دا خلک تنګېږي 200 نه زیاتې پایارې په خلکو وشوې او د تپوس څوک نشته دی ظلم دی بس د پخوا نه را روان دی اوس نه بس خانکور دي هر چا سره ظلم کوي وزیر اعظم ته نه کو ارمي چیف ته مو وایي زموږ فریاد څوک اوري نه اوري څوک هم نه اوري د دې خلکو ځمکې دي د کم چې په پلی کې پاتې کېږي د دې خلکو ځمکې د خانانو پکې هېڅ هم نشته په زور راپسې څوک راپسې کله راپسې پولیس راولي کله راپسې د یو ځله خلک راولي او کله راپسې زه یو خبره بیا ستانه تپوس کوم چې موږ ته به ځای وښایې چې موږ دا کم ځای موږ ته به ریکارډ وښایي چې دا پلی د خلک دا کم ځای نه راغلی دا خبره راته وښایه خانکورې دلته څنګه راځي دغه ځای نه دلته دعوه کوي خانکورې څنګه راځي دغه ځای نه دعوه کوي په غازي خیلو باندې دا زما ټبر دی جایداد ریکارډ ښه پټ کړي دي په پیسو پټ شوي دي په پیسو زما نه تپوس کوه زه به حال ویم ظلم یې کړی اوس راسره کوي او بیا یې کوي او بیا یې کوي څنګه ظلم کوي دا ظلم نه کوي ته په تاڼه کې اوس او جایداد دی په پلی کې دی دا څوک دی دا ظلم نه دی ته ما ته دا ووایه ستا په دې جایداد د پلی سړي قبضه کولی شي نو څنګه دی تاڼې راځي د پلی په جایداد قبضه کوي څه خو به یې که نه هېڅ هم نشته هېڅ هم نشته لسمه دړه یاده کړې وه وی زکات والا ورکوی د ډي سي وی زکات والا ورکوی زه خلکو دي زکات نه ورکوو وی لسمه کار والا وی نه ورکوله ها په دغه فیصله وشوه یم په ګلای کړی دي ورته یم په ګلای کې نه رهېږي تیار فصل وراوه یم نه رهېږي وی دې له برخه وی نه ورکوله دا پروت دی په 1895 کې دا پروت دی باقاعده ګزټر نوم دی کتاب پروت دی جیب باندې معنی کوي چې دا نشو درکولی ځان خلاصوي په هغې باندې فیصله ولې نه کېږي نه کېږي دې که دا دغه دی که چې هغوی یېره چې دې به دې شر دغه جوړېږي او شی د موږ دی او دې د تاڼې سر نه دعوې کوي په موږ دی یاره په حقه باندې خو دا قوم ځکه دی چې دا د وطن باشنده دي او په دې وطن کې پراته دي د 300 کال نه پراته دي او د دې وطن دي مالکان دي وارثان دي دا وایو چې په حقیقي مالکان یې څوک دي هغې دې ورکړي شي او حرام مال دې چاله نه ورکوي ځکه چې په دې باندې خلک ګناهګارېږي د دې مالکان د دې خلکو لکه زنګ مشران وایي چې زموږ ریکارډ شته دی او موږ د دې وطن خلک یو په دې ملکان کې زنګ ریکارډ پروف دی هغه دې راواغستی شي خو فرض که په هغې ریکارډ کې د دې دې ورکړي زنګ د دې خلکو هېڅ اعتراض نشته خو که فرض که د دې خلکو یو دا د دې وطن خلک دی د دې حق یې د دې خپل حق ورکړي